داسې کتاب راوړه چې په داوا کې د دې کتاب پشانی، داسې صورت راوړه چې په داوا کې د دې کتاب پشانی، فصاحت او بلاغت پر دې کتابي. داسې نه چې د ځان نه خپلې د سواته بغته وای، داسې به نه وای. دې ځنه یو بل مسلم ثابت شو، مناظرات نه ثابت شو چې یو سړی ته تا خبره وکړه او خبره نه منله، د دې سړی سره بیا مناظره کوي، میدان ته راولي چې وز دا مشرک او بدعتي دې په خپل دعوه کې رښتینه دی او کنه ده کرشتینه چې دلایل پیش کوي او کرشتینه نه چې دې دلایلونه او تختی. منګم غیر توایو اهل بدع او مشرکین چې څومره دي چې کچر د تاسو په خپل دعوه کې رښتینی نو خپل دعوه پیش کوي مع دلایل وسره وای د قران او د حدیث نه، او کنا په خپل دعوه کې رښتینی نه نو بیا مهربانيو کده خپل شرکیات او بدعات پرېدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. سورة البقرہ آیات نمبر 23 درشتم آیات تے. مخ کے اثبات د توحید شو مخکنو آیاتونو کې چې یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی، وز دې زینا اثبات د صدق د رسول الله صلی الله علیه وسلم او صدق د کتاب الله هغه کوي سره د دلایلونه. مخ کې دلایل ذکر کړو، وسم دلایل وی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. که چرتا تاسو د دې کتاب نه په شک کې نو چرته خدا سی یو کتاب راوړی، او که چرته تاسو چې نه دا پیغمبر ټیک نه دی نو وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. صدق د رسول الله او صدق د کتاب الله دواړه ثابتې. ځکه چې یهود او نصارو به وی چې دا کتاب چې کم دی نو دا ټیک کتاب نه دی، دا خو د پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دی او د ځان نه خبرې راایستې دي. نو الله تبارک و تعالی د هغې په رد کې د آیات کریمه نازل کو چې وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. عبد ټولو بندگانو ته ویلی شي خو دلته ته نبی علیه السلام مراد دی. نزلنا انزال ځکه ویلی دی چې قرآن خو ما او تا باندې نزول نه کېږي خو په پیغمبر باندې نزول د برې نه شوی دی، نو ځکه نزلنا وي. ورپسې وی فاتو بصورت من مثله، یو صورت د قرآن پشان راوړی، پشان د قرآن چې دعوه کم داسې لکه قرآن چې دعوه کې څنګه دی نو داسې دعوه به پیش کوي. اسې نه چې خپل بغتۍ ووایي، بغتۍ به نه وایي، په دعوه کې په فصاحت او بلاغت کې به داسې کتابي، ځکه چې هغه خو داسې رذیل قوم خو شاعرانو، ځکه ورته قرآن داسې کتاب راغلی دی چې هغوی په هغې شاعرۍ کې مقابله ونه کړه. چې کله دا خبر وشوه نو هغې کې یو مشر راغی نو وی دا سوره فیل چې دی دی الټه کو، هغه اوږد دی مال نه راځي هغه رامي څنګه جوړ کړی و، هغه وی الفیل کمل فیل، یو اوږد څیز یې ووی چې یو واتی دی و
هغه داسې اتی دی چې لنډه لکۍ د اوږد خړتمې دی او داسې غټ دی او په ډایګرام او په دې وجود کې د ماشي په شان دی. هغه خپل پسې راپاسې د هغه کم چې د هغه بندیګانو وی لکه د الله بنده وي دا تا څه دل کړو وي دا تا چې څه دل کړه دا خو هر چا ته پته ده چې اتي غټي او غټ خړتمې او لنډه لکۍ او څلور خپې او د ماشي په شاني وي دا تا خو پکې څه بل څه ووې. داسې کتاب راوړه چې په دعوه کې د دې کتاب په شاني، داسې صورت راوړه چې په دعوه کې د دې کتاب په شاني، فصاحت او بلاغت پر دې کتابي. داسې نه چې د ځان نه به خپلې د سواتۍ بګتۍ به وای، داسې به نه وای. یا چې څوک دا دعوه کوي او دا صورت راوړي نو هغه کس پسې پړه لیکا به نه به سیندی او نه به ناخواندی، نه به لیکون کوي او نه به پړه وهون کوي، پړه لیکا به نه انپړ وي. ځکه زمونږ پیغمبر چې هغه انپړو داغه دپاره یو ښه صفتو، خو د امت دپاره دا قبیح صفت دی چې امتی پړه لیکا نه. نفحة العرب کې به دې باندې مستقل یو باب قائم کړی دی نفحة العرب والا، چې د پیغمبر دپاره خو دا صفت دی انپړ کېدو چې هغه انپړو، خو د امتی دپاره انپړ کېده دا چې دی نو نقصان دی. نو هغوی مو وایي چې ګورئ که تاسو دعوه کوئ چې موږ به صورت راوړو نو صورت به داسې سړی راوړي چې انپړه وي، انپړه سړی به صورت وي او په دعوه کې به د قرآن په شاني. ورپسې وایي وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. راوغواړئ دا مددګاران خپل. وَادْعُوا یعنی دعا د مدد چې تاسو سره مدد وکړي، دعا الاستجاب چې تاسو دعا قبول کړي، داسې خلک راوغواړئ. شهداکم ای علماکم، خپل علما راوغواړئ، خپل پوهه خلک راوغواړئ چې دلته مونږ سره خبره وکړي. دې ځای نه یو بله مسله ثابت شوه، مناظره دې نه ثابت شوه چې یو سړي ته تا خبره وکړه او خبره یې نه منله، د دې سړي سره به بیا مناظره کوي، میدان ته به یې راولې چې اوس دا مشرک او بدعتي دې په دې خپله دعوه کې رښتینی دی او که نه دی، که رښتینی چې دلایل پیش کړي او که رښتینی نه چې دې دلایلو نه وتښتي. نو دوی ته هم دعوه پیش کړه چې ګوره قرآن په شان صورت راوړی، په دعوه کې او فصاحت او بلاغت کې به داسي، په داسې سړي به راوړی چې څنګه زمونږ پیغمبر دی. او که تاسو بیا هم خبره کوئ نو ادعوا شهداءکم، خپل ګواهان راوبلئ، خپل مشران علما راوغواړئ. یهودو کې ډېر غټ غټ علما وو، خو دا درته وایو چې ګوره من دون الله وایي، الله به نه را مدد کوئ، د الله نه علاوه چې تاسو چاته مدد شوی هغه خلک په راغواړئ. نه هغسې خو دوی کولی نه شوه، نو کار ته دغسې پاتې شو. ورپسې آیات کې به د هغې وضاحت راشي. کو تاسو په دې خپله دعوه کې رښتینی نو دا کار وکئ. موږ هم غیرو ته وایو، اهل بدع او مشرکین چې څومره دي، چې که چېرته تاسو په دې خپله دعوه کې رښتینی نو خپله دعوه پیش کړئ مع دلایل ورسره ووایئ د قرآن او د حدیث نه، او که نه په دې خپله دعوه کې رښتینی نه نو بیا مهرباني وکړه د خپل شرکیات او بدعات پرېږده. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا وَإِن كُنتُمْ او کچریه تاسو فی ریبن په شک کې مما دا غنا نزلنا چې لګ لګ نازل کړی دی مونږه، لګ لګ نازل کړی دی مونږه. دې خبرې ته سوچ وکړه، نزلنا خپل معنی دا ده، نزلنا چې نازل کړی دی مونږه، نو هغه خو په یو ځای نه دی نازل په پیغمبر باندې، نزلنا چې لګ لګ نازل کړی دی مونږه علی عبدنا په بنده خپل باندې. بنده څوک دی؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام. فاتو نو راوړی،
فاتو نو راوړی پیش کئ راغوړی کنه میدان ته یو دلیل لاوړی فاتو نو راوړی بصورت یو صورت من مثلی پشان د دې قرآن پشان د دې قرآن چې دعوه کې داسي ښه او که تاسو بیا زموږ په پیغمبر اعتراض کوئ نو ګورئ واورئ وادعوا شهداءکم من دون الله راو غواړئ مددګاران خپل من دون الله سوا د الله تعالی نه ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی په خپله دعوه کې که په خپله دعوه کې رښتینی نو راوی غواړئ او که رښتینی نه نو د خپلې دعوې نه انکار وکړئ زموږ دا دعوه ومنئ بسم الله الرحمن الرحیم وین کنتم فی ریب مما او که چریه تاسو په شک کې مما دا غنا نزلنا چې لګ لګ نازل کړی دی مونږه علی عبدنا په بنده خپل باندې فاتو نو راوړی بصورت یو صورت من مثلی په شان د دې قرآن ودعوا شهداءکم او راوغواړئ مددګاران خپلو من دون الله سوا د الله تعالی نه ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی په خپله دعوه کې بس دی